الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله پاک چې د کله نه انسانان پیدا کړي دي نو د دوی د پیدایش سره د دوی د تربیت او د دوی د هدایت او د رهنمایۍ دپاره او الله رب العالمین سره د معرفت او تعارف دپاره د اولې ورځې نه د دې خبرې بندوبست الله کړی دی. آدم علیه السلام اولنی انسان او د اولنی انسان سره سره اولنی پیغمبر او بیا دا سلسله الله پاک جاری ساتلی ده. هر امت دپاره الله پاک نبی را لیږلی، هر قوم دپاره الله پاک نبی را لیږلی او نبی به څوک و؟ نبی به د دغه قوم سړی به د دغه قوم د ژبې سړی به نبی به په دغه قوم کې د ټولو نه بهترین انسان به او نبی به په دغه قوم کې د ټولو نه ډیر زیات رښتینی او امانتدار او د قوم خیرخوا او د ټولو نه ډیر زیات د ښایسته اخلاقو او خوی خاوند به د دې نبی کار به څه و؟ د نبی کار به دا و چې خلکو سره به د الله معرفت کو چې الله څوک دی، الله کوم ذات دی او الله د کومو صفاتو خاوند دی او بیا دا دی چې دغه الله چې د خپل طرف نه کوم حکمونه فرض کړي دي او لازم کړي دي نو هغه حکمونه څه دي؟ دې نبی به د قوم ته د الله هغه حکمونه بیان کړل چې دا حکم او په کومه موقع باندې به کوم حکم راته د دې نبی په ذریعه باندې به هغه حکم خورېده. الله رب العالمین قرآن مجید کې دا خبره کړې ده. الله فرمایي چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ما يتقون. ما یو نبی نه دی رالیږلی دنیا ته مګر د هغه قوم په ژبه او زبان کې مې رالیږلی دا د دې لپاره چې هغه خلکو ته خبره بالکل واضحه وکړي ځکه یو سړی په خپل زبان کې او په خپل ژبه کې خبره واضحه کولی شي په نسبت د بلې ژبې او الله فرمایلی چې وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما یو نبی نه دی رالیږلی دنیا ته مګر دې دپاره مې رالیږلی دی چې دا قوم د دې نبی اطاعت وکړي، د خبره ومني، د پسې روان شي ځکه هر وخت چې ضرورت راغلی الله نبی رالیږي او قرآن کې الله رب العالمین دا فرمایلی چې بېشکه ما پیغمبران رالیږلي وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما د دغه نبی سره کتاب نازل کړی دی، هغه له مې کتاب ورکړی، هغه له مې وحی ورکړی ده یا د کتاب په شکل کې ده یا د یو صحیفې په شکل کې ده یا دا دی چې د هغه مخکې نبي نه د وروستي نبي ته هغه شریعت پاتې و او الله فرمایي تله مې نازله کړې ده
قرآن او تله د څه لپاره دی؟ لیقوم الناس بالقسط، دې لپاره چې خلک په انصاف باندې ودرېږي، خلکو کې انصاف راشي، ظلم ختم شي. الله رب العالمین تورات نازل کړی دی، د هغه وخت کتاب و د هدایت کتاب و تورات، دا یې په موسی علیه السلام باندې نازل، بني اسرائیلو ته پکې احکامات و چې په دې احکاماتو باندې عمل وکړي. بني اسرائیلو د خپل کتاب سره ظلم وکړ. ظلم دا و چې هغې کې تحریف وکړو، مخکېوالی رستوالی کمی زیاتې دا یې پکې جوړ کړو، هغه محفوظ پاتې نه شو. او زمونږ دا ایمان دی، زمونږ دا ایمان چې کم تورات چې په موسی علیه السلام باندې د الله د طرف نه نازل شوی دی، په هغې زمونږ ایمان دی. او داسې ایمان هم دی په هغې باندې څنګه ایمان هم چې په دې خپل کتاب دی په قرآن. الله زبور نازل کړی داود علیه السلام، هغې کې مسائل فضائل احکامات وغیرہ. الله رب العالمین انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل او په هغه وخت کې دا د هدایت کتاب. الله رب العالمین دغه کتاب ته روح القدس ویل. او سوره مائده کې الله رب العالمین دا فرمایلی چې ما تورات هم نازل کړی، ما انجیل هم نازل کړی دی. او دا تورات او دا انجیل دې کې د خلکو دپاره نصیحت و، دې کې د خلکو دپاره موعظت و، دې کې د خلکو دپاره هدایت و. او دا د فن او د عبرت یو کتاب و. دا کتابونه او دا ټول کتابونه دا محفوظ پاتې نه شو. الله آخري کتاب زمونږ د امت دپاره آخري نبي ته چې کوم ورکړی هغه قرآن مجید. الله رب العالمین دا نور کتابونه په کتابي شکل کې نازل کړي وو، خو قرآن الله رب العالمین لږ لږ نازل کړی، لږ لږ د موقع او د محل مناسبت په هغې نازل کړی دی. ځکه 23 کالو کې قرآن دنیا ته راپوره شوی دی. 10 کاله په مکه کې، دا 14 کاله او 10 کاله په مدینه کې. دا د قرآن د نازلېدو وخت. ځکه دې قرآن کې تاسو ګورئ څه سورتونو باندې د پاسه لیکلي مکیه او څه باندې لیکلي مدنیه. دې مطلب دا دی چې د هجرت نه کم مخکې نازل شوي هغه مکي سورتونه دي، هغه زیات دي، تقریبا 86 لګ. او کم چې د هجرت نه وروستو نازل شوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هجرت نه وروستو هغه مدني سورتونه دي، تقریبا 28 ټوټل 114. قرآن هغه کتاب دی چې د دې د نازلېدو سره الله رب العالمین د دې خبرې وعده کړې ده چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بېشکه موږ قرآن نازل کړی دی او بېشکه موږ د دې قرآن حفاظت کوونکي. قرآن کې دا څه د پاسه 1400 سال وشو، یعنی 1444 سال شروع دی، 1444. او په دې درمیان کې قرآن کې نه چا زیاتې کړې دي نه یې ورپکې کمې کړې او نه یې ورپکې کولی شي. دا محفوظ کتاب دی. قرآن الله په خپله به دې قرآن کې فرمایلی چې الله فرمایي قرآن ما نازل کړی دی، دا د هدایت کتاب دی. یو ځای دی هدى للناس، هدى للناس دا د ټول انسانیت لپاره د هدایت کتاب دی.
هدایت څه ته وایي؟ هدایت د خپل ټول ژوند رهنمایي حاصلول دې ته هدایت وایي. د ټول ژوند یوازې د عباداتو نه. قرآن یوازې د عباداتو کتاب نه دی. قرآن دا یوازې د مونځ او د اودس کتاب نه دی. قرآن دا یوازې د حج د روژې او د زکات کتاب نه دی، بلکې قرآن د ټول ژوند کتاب دی. د ټول ژوند ستا د پیدایش نه واخله ستا د مرګه پورې چې ستا په ژوند کې کومه خبره هم راځي، قرآن کې د هغې هدایت موجود دی. ځکه الله قرآن کې فرمایلي ما انسان پیدا کړی دی او بیا مې څه کړي؟ فهده، بیا مې ورته لار هم ښودلې ده، لار مې ورته ښودلې ده. قرآن هغه کتاب دی چې د ژوند د تیرولو چل او طریقه دا موږ ته قرآن ښودلې ده چې څنګه ژوند به تیری په دنیا کې. ستاسو که خیلی اکثر د کارخانو والا کپنو والا یو څیز جوړ کړي نو د هغه د جوړېدو سره یو کتاب هم ورسره جوړ کړي، په هغې کې د هغې هدایات دا څیز به څنګه استعمالوې، دا به څومره استعمالوې، او څه هغه خبرې په هغه کتاب کې په هغه کتابچه کې چې احتیاطي تدابیر، احتیاط به د دې نه د کمو خبرو نه کې. د ګولو او د دوایې په هر ډبي کې چې ته وګورې یو پرچه پکې موجود دی، پکې ایښي، دا یې هدایات دي. نو دا دومره لوی مخلوق په اربونو خلق په اربونو امت چې نن سبا څه د پاسه 8 اربه ته دا امت رسېدلی دی اوس چې کوم موجود دی. د دې 8 اربه خلکو دپاره هدایت پکار دی او که نه دی پکار؟ لاره ورله پکار ده او که نه ده پکار؟ د دغې لارې د ښودو دپاره، د دغه هدایاتو دپاره او د احتیاطي تدابیرو د ښودلو دپاره چې ژوند کې کم کار تاله پکار دی او کم نه دی پکار، کم باندې ته ازاد یې او په کم باندې ته په پرهیز کې او منی، دا ټول الله پاک دې کتاب کې نازل دې کتاب دا هغه کتاب دی چې په دې کتاب کې د ایمان باره کې خبره ده. زموږ د قرآن کې چرې به هم تاسو په ټول قرآن کې دا خبره ونه مومئ چې دا تورات ښه کتاب نه و، چرې به هم په قرآن کې دا خبره ونه مومئ چې انجیل دا ښه نه و، بلکې هر ځای چې تاسو تلاوت کوئ نو تاسو له به دا جمله راځي چې ومصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه. دا ومصدقا لما بین یدیه دا جمله څومره ځای قرآن کې راغلی. د دې جملې مطلب دا دی چې قرآن د انجیل او د تورات او د زبور او د ابراهیم علیه السلام د صحیفو، د آدم علیه السلام د صحیفو، د شیس علیه السلام د صحیفو، د موسی علیه السلام د صحیفو، د هغې تکذیب نه کوي بلکې د هغې تصدیق کوي چې دغه په هغه وخت کې د الله د طرف نه راغلي او حق کتابونه او حق صحیفې وي، د الله وحی وه ده. ځکه زمونږ او ستاسو اسلام، زمونږ او ستاسو دین دا مونږ او تاسو له د دې خبرې اجازت چرې نه راکوي چې یو مسلمان دا د تورات راواخلي او د هغه بې حرمتي دې وکړي. دا اجازت چرې اسلام موږ له نه راکوي. دې امت ته د دې خبرې هدایت دی چې که چا د تورات بې حرمتي وکړه په دې مسلمانانو کې نو مسلمانان به دغه سړي ته څه وایي؟ کافر. دا کافر دی چې د تورات بې حرمتي و. چا چې د انجیل بې حرمتي وکړه په مسلمانانو کې الله دې نه کي، تر اوسه لا نه ده شوې الحمدلله. نو موږ به دا سړی دا کافر قرارو، دا کافر دی چې د انجیل بې حرمتي کوي، دا د انجیل بې عزتي کوي یا د زبور بې عزتي کوي. تر دې پورې
اسلام موږ له دې خبرې اجازت نه دی راکړی چې تاسو د غیر مسلم خلکو د عبادت خانو بې عزتي وکړئ. د غیر مسلمو چې کومې عبادت خانې دي د هغوی د عبادت ځایونه دي، اسلام دا اجازت موږ له نه راکوي چې د هغې بې حرمتي وکړئ، د هغې بې عزتي وکړئ، بلکې یو اسلامي حکومت دپاره د دې خبرې حکم دی په اسلام کې چې څنګه ته د مسجد حفاظت کې دا څرنګې به که هغه معاشره کې اهل ذمه اوسي، غیر مسلم اوسي په هغه معاشره کې او د هغوی عبادت خانه ده، نو د هغې عبادت خانې حفاظت هم په تا باندې لازم دی. اسلام دغه دین دی، اسلام دا د امن او دا د حفاظت والا دین دی. او تاسو ته ما وویل دننه پورې به تاسو چېرته هم دا ني اورېدلي چې یو مسلمان د غیرو د کتاب چې کوم د الله د طرف نه نازل شوي هغه خو پرېږده، تورات انجیل او زبور تر اوسه پورې د هندوانو د کتاب هم چې د ځان نه یې جوړ کړی د هغه بې حرمتي هم تر اوسه پورې یو مسلمان نه ده کړی. د سیک د کتاب بې حرمتي هم تر اوسه پورې چې د ځان نه یې جوړ کړی د الله وحی هم نه ده، د هغې بې حرمتي هم نه ده کړې. اسلام موږ له دغه درس راکړی. او افسوس په دې خبره ده چې یهود نه اسرائیل او نصارا هغوی بار بار د دې خبرې کوشش کوي چې اسلام دا موږ د دنیا نه څنګه ختم، اسلام دا موږ د انسانانو په نظر کې څنګه کمزوری ثابت خو دا چرې هم نشي کولی. د هغې دپاره دوی مختلف حربې استعمالوي، مختلف حربې. یو حربه دا ده چې د مسلمانانو دا ایمان دی، دا ایمان دا دوی په دې خبره باندې چې کوي ګوريه چې کله د الله د نبي بې حرمتي، د الله د نبي بې حرمتي او ګستاخي دا وکړي په یو ملک او بار بار یې داسې وکړه. کله د قرآن بې حرمتي، د الله د کتاب بې حرمتي او بې عزتي، هغه بې حرمتۍ چې دوی د هغه قیدیانو په مخ کې چې کوم دوی سره په جیلونو کې دي د هغوی په مخ کې د قرآن بې حرمتۍ چې هغه ماله په خوله نه راځي چې دوی د قرآن سره کمې لوبې دغلته کوي او په دې باندې هغوی له زورونه ورکوي هغه مجاهدینو او هغه قیدیانو له چې کوم د مسلمانانو خپلو خپو کې قرآن غورځوي، نور بې ادبۍ یې وکړي او دا ورته وایي چې دا کتاب دی چې تاسو دې له جنګېږئ، دې له د دې کتاب نظام دپاره تاسو جنګېږئ، د دې کتاب د قانون دپاره تاسو دنیا ته راوتي یې. دا یو زورونه ورکوي دغه مسلمانانو د دغه بې حرمتو په سلسله کې د جمعې په ورځ باندې مخکې یعنې د حج موقع وه، د حج موقع وه چې د دنیا ټول مسلمانان د الله کور ته راجمع شوي او بیا د جمعې ورځ وه او سویډن چې د دوی یو ملک دی، ورکوټی غونته ملک دی، ورکوټی جغرافیه په بنیاد باندې ډېر ورکوټی ملک دی. د عدالت نه په اجازت باندې عدالت هغه کس له دا اجازت ورکړل، سویډن عدالت هغه د جمعې په ورځ باندې د مسلمانانو د مسجد مخې ته برملا قرآن مجید راوړو او د هغې بې حرمتي وکړه او هغه یې اوسېزه او نوره بې حرمتي او بې عزتي. د دې خبرې ډېر عوامل دي چې دا ولې دوی کوي داسې. اصل کې یو خو مسلمان هغه د قرآن نه خبر هم نه دی،
د قرآن نه دی خبر، ځان د قرآن نه خبروي نه خبروي چې د قرآن کې څه دي. که یو کافر سره ستا خبره راغله او دا کافر تا دی مسلمان ته ووایي چې ته وایې چې زما کتاب قرآن دی، لږ راته ووایه د قرآن کې څه خبره ده، او هغه درته یو آیات پیش کړي چې دا آیات دی، ته راته لږ دا ووایه چې دې کې څه دي، نو د هغې نه دی نه دی خبر. یو لویه مسله ده. دویمه مسله ده چې دې کافرو مونږه دومره تقسیم کړي یو، دومره د مذهب په نوم یې تقسیم کړي یو، د مذهب په نوم چې دا تور مسلمان دی او دا سپین مسلمان دی او دا د عربۍ والا مسلمان دی او دا د عجمۍ مسلمان دی، په دې تقسیم کړي یو، رنګونو باندې، په زبانونو باندې او د مسلک او د مذهب په نوم باندې څومره مونږه تقسیم کړي یو. دا حنفي مسلمان دی، دا شافعي مسلمان دی، دا مالکی مسلمان دی، دا حنبلي مسلمان دی. بیا ښکته د دې نه هم راښکته بیا نور تقسیم در تقسیم څومره یې تقسیم کړي، دا دیوبندي مسلمان دی، دا بریلوي مسلمان دی، دا څه دی اهل حدیث مسلمان دی، دا پنجپیري مسلمان دی، دا څومره ډلې دي مونږ کې، څومره ډلې، او دا بیا په خپلو کې پریښي نه دي، په دې نومونو باندې خپلو کې یو بل سره اخته کړي دي. زه به دا ووایم چې نن د مسلمان هغه مسجد او هغه جومات چې هغه د خلکو د اجتماعیت څه دی، نو په هغې باندې زما بورډ لګېدلی دیوبندي مسجد، په بل لګېدلی اهل حدیث مسجد، په بل لګېدلی بریلوي مسجد. هسې دا راته ووایې چې دا دین موږ په دې جوماتونو کې دومره تقسیم کړی دی، نو چرته یو کټر بریلي هغه چرته په خپل دکان داسې لیکلي چې بریلوي دکان، دیوبندي دکان، اهل حدیث دکان، پنجپیري دکان، په هغې ولې نه لیکي؟ هلته دنیا خطره کې راځي چې که دا پرې ولیکمه نو دکان لا به مې بیا دا د نورو فرقو والا به نه راځي. په خپل دکان خو دغه نوم نه لیکي او د الله په کور باندې د الله دین تقسیمې په دې باندې لیکي. یو لویه بنیادي مسله ده چې هغوی موږ تقسیم کړي وه، زور یې راله ختم کړی دی. زور موږ په خپلو کې په یو بل باندې ختم کړی دی، په خپلو کې په یو بل پسې رد بد، یو بل ته کنځل، بده وینا، ده پسې مونځ کېږي، بل وینا ده پسې نه کېږي، ده پسې کېږي، بل وینا ده پسې هم نه کېږي، هغه پسې کېږي. دا اخر د اسلام نه موږ څه شی جوړ کړو؟ دا اسلام و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړ، یا صحابه دنیا ته پیش کړی، یا امامانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دنیا ته کوم اسلام پیش کړی دی، او امام شافعي او احمد بن حنبل رحمت الله علیه دوی پیش کړی. دا د اسلام دعوت نه دی، او نه اسلام په دې باندې مخکې ځي، او نه اسلام د دې دعوت اجازت ورکوي. ځکه کفر ډاډه دی، زما د کتاب هم بې حرمتي کوي، زما د نبي هم بې حرمتي کوي، زما د کعبې هم بې حرمتي کوي، زما د مسجد هم بې حرمتي کوي او بې ادبي کوي. خو زه افسوس سره دا خبره چې څه کار خو زموږ د مسلمانانو د عوامو دی، خو دې کې څه بنیادي کار زموږ د حکمرانانو دی. شپېته ملکونه دي د مسلمانانو، شپېته ملکونه دي. او که دا ووایم چې د یو دوو نه علاوه یا دوه درې به یې زیات نه سي، د دې نه علاوه نور زموږ د ټولو ملکونو حکمرانان دا د دغه خلکو غلامان دي. دې کې بلکل شک نشته، بلکل پکې شک نشته، دا یقیني خبره ده. د ډالر غلامان دي، د روپۍ غلامان دي، عبدالدینار او عبدالدرهم دي. دا دوی د خپل حکومت د حاصلولو دپاره هر ظلم ته تیار دي، د امریکې د خوشحالولو دپاره هر ظلم ته تیار دي، او د مغرب د خوشحالولو دپاره هر حربه دوی استعمالوي. نننۍ ورځ دا په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د احتجاج ورځ ده، د قرآن په باره کې، د قرآن د بې حرمتۍ په باره کې. دلته هم دا و بهر ملکونه
احتجاج زمون کار دی، زمونږ د عوامو کار دی. او زمونږ حکومت هم وایي مونږ احتجاج کوو. نو ته چاته احتجاج کوې؟ تا سره خو یو لار شته دی، او هغه دا ده چې حکومتي لیول باندې عالمي چې کوم عدالت دی، عالمي بین الاقوامي عدالت، هغې ته دا کیس هلته پیش کړه چې ولې کېږي بار بار ده. تا سره دا پاور دی، تا سره دا پاور دی چې د سویډن سره معاشي بایکاټ وکړه. ستا کار احتجاج نه دی. تا سره دا پاور دی وزیر اعظم صاحب، تا سره دا پاور دی چې ته د سویډن سفیر د دې ملک نه ولېږه چې دلته به ته سفارت نه کې، او خپل سفیر ترې راوغواړه، تعلقات ورسره ختم. د دې نه مخکې حکومت کې یا دا به ووایم چې د ډېرو د ناکارو خلکو حکومت به ورته ووایم، ځکه دوی به ویل دا ډېر زیات ناکاره خلک دي، دا یهودیان هم دي او دا څه دي د یهودیانو دغه هم دي، دا سلاکار هم دي. نو د هغوی په وخت کې فرانس دا یو بې حرمتي کړې وه، یاد شي ته. نو دا ټول خلک چې دا اوس دي، دا اوس چې کوم دي، دوی ټول سړکونو ته راووته او چوکونو ته، او یو پر زور دا مطالبه یې کوله چې د فرانس سفیر دا د دې ملک نه لرې کړي. هغه لرې کړ، هغه لرې کړ فوري. د هغه په وخت کې یعنې د سابقه وزیر اعظم په وخت کې د فرانس سفارتخانه بنده وه ټوله. کله چې دوی رال، دوی د فرانس سفارتخانه کولاو. اوس دوی له پکار دي چې د فرانس نه سویډن کمزوری ملک دی. ستا په لاس کې دا نه دي چې زه مې احتجاج کوم چې سویډن مرداباد. دا خو به د عوام وایي، دا خلک به یې وایي، تا ته به یې وایي. ستا کارونه دغه دي. ځکه سمندرونو دوی د دغې غلامۍ په وجه باندې د قرآن بې حرمتي برداشت کوي، خو خپل حکومت ختمول او هغې ته رکاوټونه جوړېدل دا نه برداشت کوي. قرآن دې بدنام شي، قرآن دې بې عزته شي، حرمین دې بې عزته شي، دا خو چې زما حکومت قایم وي او زه پکې یم. د دوی سوچ دا موږ دوی ته دا وایو، دا مطالبه هم ده د ټولو عوامو چې په دې کار نه کېږي چې ته په اسمبلۍ کې قرارداد څه شی ورته وایي، قرارداد مصمت. دا ځان تا سره لاس کې پاور دی، ته دا کولی شي. زه دا نشم کولی چې زه د سویډن سفیر ولېږم او خپل ترې ووایي، خو تا سره شته، ته دغه کار وکړه. او داسې سخت کار خو نه دی. خو لویه مسله دا ده چې تاسو ته ما ویل آخري خبره، موږ د IMF غلامۍ کې راغلي یو، د ډالر په غلامۍ کې راغلي یو. دا خبره کولی نه شو، دا نشي کولی زموږ دا حکمران. نو دا دی موږ د دې دا چې دلته څومره ناست یو، د دې عوامو، د دې خلکو څومره پورې زموږ اواز رسي، زموږ د حکومت نه دغه مطالبه ده چې سویډن حکومت سره سفارتي تعلقات ختم کړئ، کاروباري تعلق ورسره ختم کړئ، د سویډن چې کوم مصنوعات دي د هغې نه بایکاټ وکړئ، هغه بند کړئ په دې ملک. ته ګوره چې دغه ملک هغه تا ته بیا سوال او زاری کوي او که نه کوي، او چې کله ته سوال او زاری وکړي بیا به ترېنه کلکه خبره اخلي چې بیا دپاره به ستا په ملک کې داسې نه کړي. داسې ټیک ده چې دا نی په خوبونو ګوره کار نه کېږي. نن دنیا کفر چې دی که نه، کفر هغه اسلام پسې راغستی ده. په دې نه کېږي چې وخوره وڅکه واغونده او کاروبار وکړه او بس او واهو، دې باندې نه ده. د اسلام حفاظت په موږ او تاسو فرض دی. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو نه راضي شي. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الله تعالی ناراضي شي. یا الله چا چې دا عمل کړی د بې حرمتۍ، یا الله ته ورله واقعي سزا ورکړي، سخته سزا ورله ورکړي. یا الله هغه سزا ورله ورکړي کومه چې تا ابولهب ته ورکړې وه، هغه سزا ورله ورکړي کومه سزا چې تا فرعون او نمرود ته ورکړې وه. او یا الله زمونږ د قرآن حفاظت وکړي، د مسلمانانو په زړونو کې د قرآن حرمت او قدر پیدا کړي. او یا الله رب العالمین زمونږ په دې ملک کې امن او خوشحالي او عدل او انصاف راولي. او یا الله د دغه قرآن نظام په دې ملک کې راولي. او یا الله رب العالمین زمونږ قیادت صالحه راولي، نیک عمل استانه یریدونکي خلک راولي. یا الله د ظالمانو، جابرانو او بدماشانو نه یا الله ته وساتي، تم ترې خلاص کړي.
او یا الله د خیر فیصلې په دې ملک راولېږي، د خوشحالۍ یخې هواګانې په موږ راولګي، او یا الله یخ بارانونه وکړي، او یا الله زموږ د معاشره د قرآن مطابق جوړه کړي. وصلی الله